دپاره په آئین کې ترمیم کیږي نو دا ښه خبره ده، خو که بغیر د مشاورته، بغیر د صلاح داسې په تادی کې او په داسې انداز او په داسې طریقه باندې قانون سازي کیږي نو ظاهره خبره دا ده چې د هغې فایده نشي کېدی، د هغې نقصان وي. کومه قانون سازي چې حکومت ضروري ګڼي پکار دا دی چې په هغې باندې په پارلیمنټ کې دننه بحث وشي، هر چا ته موقع میلاو شي، د هر چا رای پکې شامل شي او بیا د هغې په نتیجه کې قانون سازي کېږي. داسې په عجلت کې چې کومه قانون سازي کېږي د هغې ټول عمر نقصان وي او د هغې فایده نه وي. زما په خیال د دې صحیح جواب خو د هغه خلک تاسو له درکولی شي چې چاته ریلیف میلاو شو او په ظاهره خو داسې ښکاري چې څه نه څه نرمي پیدا کړې شوه. اوس دا نرمي ولې پیدا کړې شوه او دې نرمۍ پسې مزید نور نرمي هم راتلو واله ده. زما په خیال هغې دپاره به لږ انتظار کول غواړي، خو تحریک انصاف ملګرو چې په کومه طریقه باندې په شپږیشتم ترمیم کې خپل کردار ادا کړ او یا هغه ورځ چې په اسمبلی کې کومه قانون سازي کېدله د هغې په حواله خو که تاسو وګورئ نو هغې بالکل خاموشي اختیار کړې ده. نو چې یو خوا د هغې د خاموشۍ ته ګورو او بل خوا ته هغه نرمۍ ته ګورو نو ظاهره خبره دا ده چې څه نه څه اثرات خو شته دی، چې څه نه څه خبره شته دی. بلکې د یو ډیل ذکر خو هغه ورځ غالبا خواجه آصف صاحب کړی دی چې هغه ویلي دي چې بقول د خواجه آصف صاحب چې هغه ویلي چې عمران خان بار ملک تلو ته تیار دی او چې کوم ملک ته هغه ځي نو هغه ملک هم غاړه یې ایښې ده د هغه مېلمستیا ته. او بله لښته چې امریکې کې کوم الیکشن وشو نو د هغې نه پس خو اوس ډېر شدت سره بعضې ذمهوار خلک د دغې پارټۍ چې د کومې پارټۍ ذکر تاسو وکړو نو هغې دا خبره کوي چې د دغه الیکشن په نتیجه کې کوم سړی صدر شو نو هغه صدر به اوس زموږ دپاره خبره کوي. نو که د امریکې صدر فرض که په دې کې خبره کوي چې کوم ماته نه ښکاري چې وبکي نو ظاهره خبره ده چې دام به هم یوډیلي او که د ملک دننه د بعضې قوتونو سره د هغې در پرده مذاکرات او خبرې کېږي نو دا به هم یوډیلي. عمران خان خو دې وخت جیل کې دی، خو زه دا خبره یقین سره ویلی شم چې د پی ټي آی بعضو ډېرو ذمهوارو خلکو آلریډي ډیل کړی دی. چا د الیکشن نه مخکې ډیل کړو او چا د الیکشن نه پس ډیل کړی دی او د هغې خلکو په نظر او د هغې په سوچ زما په خیال چې د هغې دپاره عمران خان په جیل کې دننه زیات فایده مند دی. نو که تاسو وګورئ نو د پی ټي آی کارکن دې وخت کې کوشش کوي چې عمران خان د جیل نه بار روزي، خو چې کوم مشران د پی ټي آی موجوده دې وخت کې دي زما په خیال هغې سوچ دا دی او اندازه دا ده چې عمران خان بار زموږ دپاره دومره فایده مند نه دی چې څومره زموږ دپاره په جیل کې فایده مند دی. ځکه نهه میاشتې وشوې که تاسو وګورئ نو هغه نن هم پابند دی، جیل کې دی. بهرحال خو عدالتي کیسونه دي، عدالتي فیصلې دي، هغه به وخت سره کېږي، خو ما ته دا ضرور ښکاري چې چرته نه چرته ضرور رابطې روانې دي.